نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د درویشتمې سپاره مکمله خلاصه بیانېږي. د دغه سپاره په شروع کې الله تعالی د امام الانبیاء رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نبوت باندې دلیل بیان کړی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. په دغه آیاتو کې د نص قطعینا الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ثابتوي، او بیا الله تعالی د قران کریم بذات خود الله تعالی د قران کریم قسم خوري او دا وایي چې اے محبوبه، اے د ما محبوبه، ته یقینا د پیغمبرانو نه یې. او دا سورۃ داسې سورۃ یاسین کا کوم یو کس هم سهار دا سورۃ یاسین وای دی ټول ورځې کارونه به د دې لپاره بالکل ټیک وي او اسانه وي. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. دلته الله تعالی د درې رسولو تذکره الله تعالی بیان کړی ده، او دا الله تعالی یو بستی ته ورولېږل، خو الله تعالی د بستی نوم نه د اخیستی، تذکره نه ده کړې. قرآن کریم په دا باندې خاموشه ده، او درې کوم رسول چې دي د دې تذکره د دې نمونه هم الله تعالی نه دی بیان کړي، خو البته په بعض روایتو کې د بستی نوم هغه د انطاکیه، او د رسولانو چې کوم نمونه دي هغه صادق، صدوق او شلوم یا شمعون. دا درې نمونه دي. بیا دغه دوه رسول چې کوم او دوه پیغمبران د الله تعالی یو بستی ته ورولېږل، او بیا بستی ول د خبره نه منله. بیا الله تعالی درم رسول دا هم د دې د تایید او د دې تقویت لپاره ورولېږه، خو یو خلکو بیا هم د دغه انکار وکړو، دغه خبره نه منله. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. دالته دی رجل نه مراد حبیب بن اسماعیل نجار دا سړی دا، او دغه کوم چې کله خبر سو چې د پر رسولانو باندې ایمان راوړی، ایمان قبول کړی، او چې کله خبر سو چې مشرکین خو د رسولانو سره داسې کوي او د دې خبره نه مني، بیا بهرحال دی په منډه باندې راغی، ډارېده او شهر ته داخل شو، او دی ته وویل ډېر په اطمینان سره او په ډېر خوشحالي انداز سره دی ته خبره وکړه، تاسو د دې خبره منئ، د دې خبره انکار مه کوئ. بهرحال دی د حبیب بن اسماعیل نجار خبره نه ومنله او دی شهید کو. بیا الله تعالی مخته دا خبره بیانوي، وای حبیب بن نجار چې کوم و دغه الله تعالی د جنت خوشخبری ورکړه، او جنت ته خو سړی دوباره د قیامت پر ورځ پر پاسېدلو نه بعد چې حساب کتاب وشي، په هغه نه بعد انسان جنت ته داخليږي. خو دلته الله تعالی کله کله بعضې نیکو خلکو ته په دنیا کې هم په قبر کې هم ځنې د جنت داسې نعمتونه ورکي چې هغه په جنت سره تعبیر کوي، په دخول جنت سره هغه نعمتونه تعبیر کوي. نو داسې حبیب بن نجار د افسوس کاوه، د ارمان کاوه چې کاش د قوم ته پته لګېدلې وای چې ماته الله تعالی کوم نعمتونه راکړي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. د قیامت پر ورځ به د انسان لاسونه، د انسان پښې، د انسان ژبه، دا به د انسان خلاف گواهی ورکوي. الله تعالی دلته بیانوي وای د دې په خلو باندې به مهر ولګیږي. د مهر نه مراد دا ده چې په هغه ورځ باندې به بیا د انسان خوله د خپله مرضي باندې نه چلیږي، بلکې د الله تعالی په حکم به چلیږي چې انسان کوم غلط اعمال کړي وي، بیا هغه خوله به د انسان د یغو غلطو اعمالو گواهی ورکوي. داسې د انسان چې کوم اعضا وي، ټول اعضا د به د انسان خلاف گواهی ورکوي، او بیا به انسان په دغه وخت کې افسوس کوي او دا تمنا به کوي او ډېر سخت به پریشان وي چې دا د ما اعضا د ما خلاف گواهی ولې ورکوي. نو انسان ته په دنیا کې موقع ده کدی نیک اعمال وکړي، هغه د ته په کار باندې ورځي، او په آخرت کې که یو انسان دغه خواهش وکړي چې کاش زه دوباره بیا دنیا ته تللی وای یا ما نیک اعمال کړي وای، دا د ده خواهش به کله هم نه پوره کېږي. الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. په مکه مکرمه کې یو مشرک عاص بن وائل دغه یو ورست اډوکې راواخسته او دغه اډوکې ټوکړي ټوکړي
بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې دغه ما ټوکړې ټوکړې کو ذره ذره شو، آیا دا به هم بیا الله تعالی د قیامت پر ورځ دوباره را پاسوي؟ بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل تا خپل اول پیدایش ته ویر ده چې الله تعالی اول د نطفه نه پیدا کړلې، بیا نطفه وینه جوړه شوه، بیا غوښه وه، بیا ټوکړه وه، بیا الله تعالی ډوکې ور واچول، بیا سا ور واچوله چې یو الله تعالی اول د انسان بنیاد جوړوي، انسان جوړولو باندې قادر وي، نو دوباره انسان را بیدارول، دوباره د یغ بعثت په دا باندې الله تعالی به طریقه ولا قادر ده. دا صورت ختم شو. مختبل صورت صافات. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. دلته الله تعالی د درې قسمه فرشتو قسمونه خوړلې دي. اول قسم الله تعالی دا خوري چې ما دې قسم په هغه فرشتو باندې چې هغه په صفونو کې ولاړ دي، او دوم نمبر په هغه فرشتي چې هغه ډان ټپټ او سپکول کوي، چې کوم شیاطین عالم بالا ته د تلګ کوشش کوي بیا به فرشتي هغه دی پورته نه پرېږدوي. او درم قسم هغه فرشتي چې هغه د الله تعالی ذکر کوي او عبادت کوي. دلته بعض خلک داسې وو چې ځنې به د فرشتو عبادت کوو او ځنې به دا وایي چې دا فرشتي دا د الله تعالی لورانې دي. بیا الله تعالی دلته قسم خوړلی دی د فرشتو او دا یې ویلي دي، دا خبرې بیانول مقصود دي چې د عبادت لایق دا صرف الله تعالی ده، او الله تعالی ته نه د بچانو ضرورت شته او نه د بچی ضرورت ده، بلکې که څوک صرف د ما عبادت وکړي دا سړی کامیاب ده، او که څوک د فرشتو عبادت وکړي یا داسې د بوتانو عبادت وکړي دا سړی د همیشه دپاره ناکام ده. اولئک لهم رزق معلوم. دلته الله تعالی د جنتیانو ذکر کړی دا وایي جنتیانو ته به جنت کې رزق او داسې نعمتونه ملاویږي. د څوک به دا شبهه نسي په ذهن کې پیدا کولی چې نن به مونږ ته کم خوراک ملاو شي یا به کم نعمت ملاو شي یا به لږ ملاو شي یا به کمزوری ملاو شي، بلکې الله تعالی دا خبره بیانوي وایي به همیشه رزق ملاویږي، همیشه به نعمتونه ورته ملاویږي، او د کم نعمت باره کې به څوک سوچ هم نشي کولی. بیا الله تعالی مخکې د جهنمیانو ذکر بیان کړی ده، وایي جهنمیانو ته په جهنم کې یوه داسې ونه زقوم دا به دوی ته ورکوي د خوراک دپاره چې هغه به ډېره زیاته ترخه وي او بدبوداره به وي، د هغې به ډېر سخت زیات بوی ځي، او دا به صرف د هغو د ازمایښت دپاره وي. او د دغې ونې چې کوم منډان دي دا به د شیاطینو د ویښتانو غوندې وي، د هغو چې کوم سر ده د هغو غوندې به د هغو شاخونه وي. بیا الله تعالی د حضرت نوح علیه السلام قصه بیان کړې ده، ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح علیه السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله، بیا الله تعالی د دعا قبوله کړه، بیا الله تعالی دی او د ده کوم د قوم والو مسلمانانو د خاندان والو د الله تعالی ټول بچ کړل، خو د ده کوم بچی و کنعان د الله تعالی غرق د کافر و مرتد و. بیا داسې وشوه چې نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی، دوی غرق شول. بیا نن سبا چې دا کوم نسل د انسان وال چالو ده په نوح علیه السلام په طوفان نه بعد، دا د نوح علیه السلام د دریو زمانونه دا چالو ده، حام، سام، یافس. بیا الله تعالی مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه بیانوي، وان من شیعته لابراهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام دغه د خپل قوم والو ویل، هغه د کوم ول د بت پرستو، یغه ورته چې د موږ سره میلې ته ولاړ شه. بیا ابراهیم علیه السلام ورته چې انی سقیم، زه بیمار یم. دلته خو یا خو بظاهره دا خبره معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام واقعتا بیمارو ځکه نه ولاړی. او دومره توجیه دا ده چې ابراهیم علیه السلام دلته دغه خبرې نه مقصد دا ده چې زه د تاسې د شرک نه، د تاسې د بدعات نه زه روحاني طور باندې متاثره کېږم، د روحاني د ما طبیعت خرابېږي، یا د بیماری نه د ابراهیم علیه السلام دا مرادو. او د ابراهیم علیه السلام د پاته کولو بنیادی مقصد دا و چې د دوی بوتان زمات کم، او د دوی چې کوم بوتان وي د هغو کمزورتیا معلومه شي چې مونږ خو هیڅ کار نشو کولی، بس اسی فضول او بے بنیاده یو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. دلته د حضرت ابراهیم علیه السلام دا یوه واقعه بله بیان شوې ده چې کله الله تعالی ته د دا سوال وکړو، دعا یې وکړله، بیا الله تعالی د ته بچی ورکړو، حضرت اسماعیل علیه السلام. بیا داسې وشول چې
ابراهیم علیه السلام خوب ولدیا او په خوب کې الله تعالی ورته است د خپل بچی ذبح کا قرباني وکړه. بیا ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وویل چې ما خوب ولدلی دا بچی ورته وویل چې بابا جانه دا خوب ته رښتیا کا ته بس تا څنګه خوب ولدلی غرنګ وکړه. بیا تفصیلی واقعه ده چې کوم خطبه د لوی اختر په ورځ باندې دغه بیان کوي. بیا تفصیلی واقعه ده بهرحال چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل خوب راکاو ځکه چې د پیغمبر خوب دا هم واحده او دا خبره ما هم درته مخته بیان کړې ده. وایي پیغمبر چې کله ویده وي د ده سترګې ویده وي خو د ده زړه چې کومه ده دا بیا هم بیدار وي ځکه که جبرائیل امین په پیغمبر باندې وحی راوړي دا هم وحی ده او که چیرې پیغمبر خوب وویني دا هم وحی ده. بیا ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام دغه پرېباس او په ده باندې چې کله چاړه کاږله بیا په دې وخت کې الله تعالی د جنت نه دا یو مژ ورته راولېږه ګډ. بیا ابراهیم علیه السلام چې کله چاړه پرې راتېره کړه ګډ قرباني شو. بیا په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو چې ما قرباني الله تعالی قبول کړه. خو حقیقت کې اسماعیل علیه السلام بالکل الله تعالی صحیح بچت کو. خدا دې حضرت ابراهیم علیه السلام ازمایش و د امتحان الله تعالی د په امتحان کې کامیابی ور نصیب کړه. بیا حضرت یونس علیه السلام قصه دا په سورته یونس کې هم بیان شوی و او دلته هم د یغه واقعې مخته چې کومه حصہ ده دا بیانېږي. و ان یونس لمن المرسلین حضرت یونس علیه السلام دغه یو بستی ته الله تعالی را لږلی و او یغه ته دعوت ورکو خدای د دعوت نه انکار وکړو. یونس علیه السلام دا ورته ویل وای په درې ورځو کې درېمه ورځ باندې با یا په درېمه ورځ نه بعد په تاسې باندې عذاب راځي. بیا داسې وشول چې یونس علیه السلام د هغه قوم نه د هغې بستۍ نه راووتی خو د الله تعالی د حکم نه بغیر خپله اجتهادي غلطي وه د قوم نه راووتی. بیا په نه بعد شاته قوم د الله تعالی نه دعا وغوښتلې. بیا دی الله تعالی ته زارۍ وکړله سوال یې وکړو چې یا الله د دغه عذاب نه خو موږ بچ کولی شې ته. بیا الله تعالی د عذاب نه دی بچ کړل. دا هلته و چې عذاب اثرات له هلته ظاهر نه و. بیا الله تعالی په دې باندې عذاب نه راوستو. بیا یونس علیه السلام مخته روانو په کشتۍ کې بیا کشتۍ خرابه شوله ودرېدله. بیا بهرحال تفصیلي واقعه ده چې قراندازي وشوله په کې حضرت یونس علیه السلام دی سمندر ته واچاو. بیا په سمندر کې ماهي د حفاظت لپاره خپل خېټې ته تیر کړ او بیا څو ورځې یا څه وخت دی د ماهي په خېټه کې بیا هغه بهر ته سمندر بهر ته واچو. بیا الله پاک سوری په وکړ بیا یو ونه هلته پیدا کړه ورته. بهرحال ځینې خلک بیا دا وایي چې دا یونس علیه السلام دا د نبوت چې کومه فریضه په دا کې دنه کوتاهي شوې وه. دا خبره بالکل غلطه ده ځکه چې الله تعالی انتخاب د پیغمبر دا د الله تعالی انتخاب ده. پیغمبر نه کله هم داسې کوتاهي او داسې غلطي نشي کېدلی د ده نه ګناه نشي کېدلی ځکه چې پیغمبران دا ټول معصوم دي او معصوم سړی نه کله هم ګناه نشي کېدلی او صحابه کرام دا ټول محفوظ دي او صحابي نه چې کله ګناه وشي بیا الله تعالی د ده دا ګناه په نامه اعمال کې نه پاته کوي بلکې ختم کوي. نو د دې تفصیل چې کومه ده استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله دروس القرآن په دغه آیات د دغه آیات په تفسیر کې نور مخته مزید څومره واقعه ده الله تعالی دلته بیان کړې ده. بیا د مکې چې کوم مشرکینو د دغه تردید الله تعالی بیان کړی ده. د مکې مشرکینو به دا ویل چې فرشتي دا د الله تعالی لورانې دي. بیا الله تعالی دلته دا خبره بیانوي وایي تاسې د شرم د وجې نه خپلې بچیانې قتل کوئ په دا باندې شرمېږئ چې د ما بچی پیدا شوی ده او بیا تاسې هغه بچیانې د الله تعالی دپاره ثابتوئ حالانکې الله تعالی دا بالکل یکتا ذات ته د ده نه څوک شریک شته او نه د الله تعالی لورانې شته او نه یې زمن شته نه الله تعالی ته د دغو ضرورت شته. بیا مخکې دا بل صورت صورت صاد اجعل الالهة الها واحده ان هذا لشیء عجاب. ابو طالب د نبی علیه السلام تر دا چې کله آخري وخت و بیا د ده ډېرې همدردۍ د نبی علیه السلام سره وې. بیا د مکې مشرکینو دا راغلل ابو طالب ته وویل چې ته محمد صلی الله علیه وسلم دا ته ورشه ورته ووایه چې د موږ په بتانو پسې د غلطې خبرې نه کوي بیا به مونږ دی په خپل دین باندې هم دی پرېږدو چې دی د خپل دین کوي خپل کار دی کوي نه به مونږ دته څه وایو نه دی مونږ بتانو ته څه وایي. بیا داسې ابو طالب نبی علیه السلام ته راغی او دا خبره یې ورته بیان کړه. نبی علیه السلام ورته وویل
وایي زه تاسې ته دوی ته داسې کلمه نه وښوم چې هغه د دوی لپاره بهتره وي او عرب او عجم دا ټول به د دوی اتباع کوي. بهترینه کلمه ده. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د توحید کلمه ورته بیان کړه، دوی انکار وکړو او دا یې وویل چې مونږ څنګه دا دومره معبود چې کوم مونږ د بتان دا ټول مونږ پرېږدو د یو خدای عبادت وکړو، دا د مونږ نه نشي کېدلی. بهرحال دوی دلته سرکشي وکړه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره دوی نه ومنله. بیا په دغه وخت کې د سورۃ صاد د ابتدایي آیاتونه را نازل شول. وهل اتاک نبأ الخصم، دلته الله تعالی د حضرت داود علیه السلام خبره بیان کړې ده. د حضرت داود علیه السلام نه اجتهادي لغزش شوی و. بیا الله تعالی دوه کسان ورولېږل چې هغه په دیوالو باندې ورټوپ کړل. بیا ورغله ورته چې موږ داسې معامله داسې فیصله راوکړه. داود علیه السلام په خپل عبادت خانه کې ناست و. بیا یې فیصله ورکړله چې کله دوی لاړل پانه بعد داود علیه السلام پوه شو چې دا خو د ما امتحان و. بیا په سجده باندې پریوته، د الله تعالی نه معافي وغوښته خپل. بهرحال دا خبره چې د داود علیه السلام نه کوم لغزش شوی، کومه اجتهادي غلطي وه، دا دلته قرآن کریم نه ده بیان کړې. بیا مخته سلیمان علیه السلام تذکره بیان شوی ده. ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. سلیمان علیه السلام د جنگ دپاره آسان تیار کړي وو، اسپې تیارې کړې وې، ډېرې مضبوطې اسپې وې، ښکلې وې. بیا د یو ورځ وویل چې دا آسان ما ته راولئ چې زه معاینه وکړم. بیا بهرحال وخت لګېده خو د ده نه مازدیګر لمونځ قضا شو. بیا وروسته د ډېر زیات افسوس وکړو، پریشانه و. بیا وایي دا آسان دوباره بیا ما ته راولئ چې کله یې ورته راوستل د الله تعالی په لاره کې قرباني کړل. بیا مخکې دا خبره الله تعالی بیان کړې ده د حضرت ایوب علیه السلام د بیمارۍ والا او د بیمارۍ نه وروسته بیا د شفا والا واقعه د الله تعالی بیان کړې ده. حضرت ایوب علیه السلام چې کله بیمار شو، بیا الله تعالی ورته ویل وایي ته داسې وکړه د خپله پښه په ځمکه باندې ووهه. بیا د هغې نه یوه چینه را پیدا شوله. بیا الله تعالی ورته ویل چې دا باندې ته غسل وکړه او دا اوبه وڅښه. بیا الله تعالی ده ته بلکل شفا ورکړه. بیا داسې وشول چې په شفا نه مخته د شیطان دا هغه ته راغی د حضرت ایوب علیه السلام ښځې ته او دا یې ورته وویل چې زه طبیب یم، د تا چې کوم خاونده د هغه زه علاج کولی شم، علاج یې کوم، خو چې کله ټیک ټاک شي بیا به دا وایي چې دا علاج شفا تا ورکړې ده. بهرحال دی خو خبره ورسره ومنله. بیا د خپل خاوند ته حضرت ایوب علیه السلام ته دا خبره بیان کړله. ایوب علیه السلام ته پته ولګېده دا خو شیطان ده. بیا ته غصه ورغله او ورته وویل چې ته ځکه چېرته ښه شومه بیا به تا زه سل لښتې وم. قسم یې وخوړ. بیا په انا بعد چې کله ایوب علیه السلام ته الله تعالی شفا ورکړله، بیا ده وویل چې ځکه چیرې خپله ښځه وامه قسم پوره کومه، خو دا خو بغیر بې ګناه نه ده، هسې به تکلیف ورته میلاو شي. او که چیرې زه قسم ماتومه بیا کفاره ده، حنس کېږم. په انا بعد الله تعالی د یوه طریقه ورښودله چې ته داسې وکړه، سل وړې وړې لښتې یا داسې خرټې دا جمع کړه، په یو ور باندې خپلې ښځې په یو ور باندې ووهه، د تا قسم چې کومه ده دا به پوره شي. بیا الله تعالی مخکې بل صورت بیانوي، صورت زمر. په دا کې د مشرکینو چې کوم غلطې عقیدې دي د هغو تردید الله تعالی بیان کړی ده. مشرکینو دا خبره منله چې دا ټول کائنات د الله تعالی پیدا کړی ده، خو دوی داسې و چې ځینې به د بتانو عبادت کوو، ځینې به د فرشتو عبادت کوو. او دا یې ویل چې موږ د دغو عبادت ځکه کوو چې دا به خوشحاله شي او دا به بیا الله تعالی ته موږ ورنږدې کړي، یا به دا خوشحاله شي او دا به د موږ سفارش وکړي، شفاعت به وکړي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي د عبادت لایق صرف یو زه یم، د ما نه بغیر که څوک هم د چا عبادت وکړي دا بالکل فضول ده او بیکاره ده. او بیا دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د شفاعت لپاره دوه شرطونه دي. یو خدا شرط چې کوم کس شفاعت کوي، شفاعت کوونکی د دغه د الله تعالی طرف ته قبولیت وي، الله تعالی خواته د مقبول وي، بیا هغه سړی شفاعت کوي. او د کوم کس چې شفاعت کوي هغه کس به داسې وي چې هغه د مغفرت قابل وي. او دلته دا دواړه شرطونه چې کوم دي هغه مفقود دي، نه دوی د مغفرت قابل دي او چې کوم شفاعت والبتان دي او نه دا الله تعالی ته ورنږدې دي، بلکې د دوی چې کوم عبادت ته دا بالکل بیکاره ده او فضول ده. بس خبره درته ختموم. اخري کې دا خبره ده چې د موحد او د مشرک مثال الله تعالی بیان کړی ده. وایي لکه څرنګه چې یو غلام وي، دا د یو غلام د ډیرو کسانو غلام وي.
د ده مالکان ډېر وي، 15 مالکان وي، 4 مالکان وي، بیا دی که په یو وخت کې د یوه خبره مني، بیا د بل خبره مني، د بل خبره مني، بیا به دی سرګردانه وي، پریشانه به وي چې زه اوس د چا خبره ومنم، د چا خبره ومنم. داسې د مشرک مثال ده چې هغه د بتانو عبادت کوي، یو الله تعالی عبادت پرېږدوي، د هغه نه بغیر د نورو بتانو عبادت کوي، او دی همیشه سرګردانه وي، پریشانه وي چې زه به اوس څه وکړم. او که چېرته یو داسې غلام وي چې د هغه صرف یو مالک وي او دی د هغه خبره مني، بیا به دا سړی کله دا غلام کله هم پریشانه نه وي، بلکې همیشه به دی په سکون سره وي. نو داسې مثال د شرک ده او د توحید ده. که کوم کس د بتانو عبادت کوي دا به همیشه سرګردانه، همیشه پریشانه به وي، او که کوم کس صرف د الله تعالی عبادت کوي او دا سړی همیشه خوشحاله وي، او په دنیا کې به هم کامیابي او په آخرت کې به هم کامیابي. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.